د پنجشیر ولایت هم د طالبانو لاس ته ولوېد. خپلواک تلویزیون ته رسېدلي راپورونه وایي چې طالبانو تر سختو جګړو وروسته یوازینی پاتې ولایت پنجشیر هم تر خپل کنټرول لاندې راوستی. طالبانو ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د کابل شمال 1.5 کیلومترۍ کې پروت پنجشیر ولایت هم په بشپړه توګه د اسلامي امارت ځواکونو لاس ته لوېدلی دی. په ورته مهال هندي رسنۍ وایي چې د احمد مسعود او امرالله صالح په ګډون د مقاومت جبهې ګڼ مشران ګاونډي هیواد تاجکستان ته تښتېدلي دي، خو ځینې سرچینې بیا وایي چې امرالله صالح په جګړه کې ټپي شوی دی. د طالبانو لخوا د پنجشیر ولایت د نیولو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د پلازمېنې کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې خلک خوښي لمانځي او په یو شمېر سیمو کې هوایي ډزې کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې له هوایي ډزو لاس واخلي او پر ځای یې د الله شکر ادا کړي. رحمت الله شاهکار، د خپلواک تلویزیون همکار.